ابو طالب ته یو ځل د مکې والا خلق راغون شو او ورته وایي چې ابو طالبه ته ډېر غټ سړی ستا پلار غټ سړی و قریشو په خاندان کې ته د دې ټولو مشر یې مونږ تا ته یو سوال او منت ته راغلي یو چې دا وراره دې پوه کا نبي علیه الصلاة والسلام په دغه ټیم کې نبوت ورته میلاو شوی دی 40 کال عمر ته رسېدلی پې ور اورېدلی دی نبي علیه الصلاة والسلام ترت ابو طالب ته دا کافر وی څه به مونږ د ده ومنو که جینۍ کومه خوښه وي مونږ به وله ښایسته جینۍ ورکړو په مکه کې به وګورو که مال او دولت یې خوښ مال او دولت به م ورکړو که دا یې نه یې خوښ نو خیر دی څه خبرې به دا زمونږ مني څه به د ده مونږ ومنو ابو طالب ناست دی کافران لاړه نبی علیہ السلام راغی نبی علیہ الصلاة والسلام ته وایي ای وراره نن خو د مکې هغه مشران کافران راغلي وو یعنې سرداران هغې خو ډېرې ښې خبرې وکړې څه خبرې ته د هغې ومنه او څه به هغې ستا ومني ډېره د انصاف خبره ده بچیا په دې باندې ومنه دا خبره زکه زم کمزوری شوی ما زمام دومره اوس طاقت نشته عمر مې تیر شوی بوډا یما نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ته را واوره که دا سپوږمۍ راته په یو لاس کې کېدي دا لمر راته په بل لاس کې کېدي زه به د الله توحید نه نه وړم زه به د الله توحید په هر ځای کې بیانوم زه د دې وی خبرې منلو ته تیار نه یم ابو طالب ورته په آخر کې بیا فریاد وکړه چې بچیا زما لور وس طاقت نشته نبی علیه السلام را پاڅېده او ورته فرمایي تره زما یې وس سهاره وه چې په تا زه ډاډه ومه بس چې تم زما نه لاس اخلې زه دغه دی اوس روان شوم ډېر سخت کار دی د ټول قوم سره جګړه کول او بیا د الله توحید بیانول نبی علیه السلام روان شو بیا هم تره ترهی او وراره ورارهی ابو طالب ورته وایي بچی را واپس شه زما دې په الله قسم وي کلم کله د دعوت کار کوه که تا ته څوک مخې ته راغی اول به وله زه مخې له راځم حالانکې ابو طالب کافر د دنیا نه تللی لیکن په خپل وراره یې غیرت وکړه